عبدالله ابن عمر رضی الله عنه متعلق راځي اچھا بکله د دې صورت تلاوت کولو ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين چې دې آیت تبرور رسیدو فبكى حتى سقط وجړه بش او دومره به اوجړل چې د کمزورتیا په وجه برا لړ شو وامتنع من قراءة ما بعده د نور قراءت قدرت او طاقت پینو جړل به او بیا به دا فرمایل چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي یوم یقوم الناس لرب العالمین چې د ټولو خلکو پیشي به د قیامت په ورځ الله ته کیږي او د قیامت یو پس منظر بیانوي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه د یو ورځ مقدار به د 50,000 کالو برابر وي نو په داسې ورځ کې چې الله ته پیشو شي په داسې حال کې چې یې مجرم د خلکو حق ته وهلی نه خو د انصاف حکومت وي اخو به د انصاف فیصله وي سفارش به نه چلیږي پیسې به نه چلیږي بیا فرمایل فمنهم من يبلغ العرق كعبيه قیامت پر ورځ به بعضې خلک داسې وي چې هغه خلک به د خپلو خولو په وجه باندې د خپو د دې ګیټو پورې ډوب وي ومنهم من يبلغ رکبتيه بعضې خلک به داسې وي چې د دې ګوړو پورې به په خپلو خولو کې ډوب وي ومنهم من يبلغ حقويه بعضې خلک به داسې وي چې د خپلو تشو پورې د دې کوناټو پورې دا به خپلو خولو کې ډوب وي ومنهم من يبلغ صدره بعضې خلک به د دې سینې پورې په خپلو خولو کې ډوب وي ومنهم من يبلغ اذنيه بعضې خلک به د دې خپلو غوږونو پورې په خپلو خولو کې ډوب وي حتی ان احدهم لیغیب فی رشحه کما یغیب الضفدع او بعضې خلک په داسې په خولو کې ډوب وي چې دا سترګې به صرف لږې شانتې ښکاري باقي به په خولو کې ډوب وي معمولی حرکت چې کوي ډوبېږي به لکه څنګه چې دا چیندخ وي دا په ډب اوبو کې ولاړ وي نو صرف سترګې ښکاري نور په اوبو کې ډوب وي معمولی حرکت سره نورم ډوبېږي دا د هر سړي به د خپلو اعمالو په اعتبار سره په خپلو خولو کې ډوب پراته وي څومره چې سړی مجرم وي اکمره په خپلو خولو کې ډوب وي